سورہ مومن آیت نمبر 38 لسم رکو سری رشتم سپارہ صفحہ نمبر 32 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار صدق الله العظيم سورة مومن آیت نمبر 38 لسم رکو سری رشتم سپارہ صفحہ نمبر 32 کتا سلیات شی پا سور مومن پا دی کی جکم دے دا یو مومن سڑی ذکر دے او دا حغنم دے حسقیل دا جکم دے دا فرعون دا ترزوی دے سکر دا ترزوی دے او دا فرعون پا کابینہ کے ناس یو سڑی دے بلکہ دته چې کوم دی سو وزارت هم ملو او دا مختصرا خلاصه تاسو لززک بیانوم چې دا د دې واقعي اخرنه سبق دی فرعون چې کوم دی د موسی علیه السلام خلاف یو اجلاس وروستلو پاره کې مذهبي خلک هم ناشتو پاره کې سیاسي خلک هم ناشتو او دا خبره وکړه چې دا فرعون چې کوم دي تاسو دا موسی علیه السلام تاسو مذهب ته نقصان رسي او فرعون به خبره دا وکړه چې دا موسی چې کوم دي تاسو چې کوم دي پزماګه کې فساد هم پیلاوي ورسونه امن دي او دې چې کوم دي د الله تعالی دعوت ورکینو پزماګه کې سره ولي فساد راولي خلکو تی سیب سبج کو یره زما چې کوم دي رائے دا چې دا موسی علیه السلام قتل کو ودا بقتل کو او چې کله دی رجل مؤمن ته دی سړی ته پته لګی دا نو دی په دې اجلاس کې ناشتو نو دا سوچ وکړو چې یاره یو خو چې کم دی موسی علی السلام د ما د ترزوی دی یو چې کم دی د هغه په سر باندې چې کم دی جواب ورکول دي او دویم دا چې دا فرعون هم چې کم دی د دې عذاب نه بچ شي کچرته دی فرعون د موسی علی السلام قتل کړو نو دمانه بخامه خاصه زید الله تعالی عذاب یو دا چې موسی علیہ السلام باندې به ایمان راوړی دی اخرت کې به کم دی الله تبوس کې ایمان چې زما د پیغمبر خلاف منسوبه جوړیدل او تابه کیسه کردار ادا کړی دی او دوی مدد د فرعون په باره کې لالچو ودا مې د ترزوی دی کچرته موسی علیہ السلام د قتل کلو دا زما یقین دی چې الله په دمانه سره ولي عذاب براولي بس دې را پاسې وسیب زما یو څو خبرې دي وي ته خو د موسی علیه السلام په باره کې د قتل فیصله دی وکړي او وي ته یو داسې سړی وجنه چې هغه وي چې ربي الله زما رب څوک دی الله دا یو اسانه خبره ده الله ارسه پیدا کړی دي فرعون ډیر زیات غبراو شو چې دا مصیبت باندې وختلو په خپل کابینه کې او د خپل خاندان کسره تر پاسېدلو او پاره کې هر قسم خلق چې ناس نو بیا سړي جواب نشي کولی بده وته لګیا شو وتدا سے کس وجني چې هغه سوی ربي الله رب زما څه شي دی الله تعالی او وسیب دا سے چللې وګوره موسی عليه السلام سره چې کوم دی واضح خبرې دي تورات وسره دي او د معجزې دي وسره پترخ کې لاس اومنډي چې لاس روبا سي لاس پړکیږي حساج کم دے همسا کونٹے ډالر کی داغی نس جوړ شي مار جوړ شي ودا تکول شي بس فرعون ولدا په سوچ کې ناشته چې یاره دا حساب روان شولو او بیا خپل قوم ته داسې مخ راوړلو ودا خبره مې خو کم دے دی فرعون تو کړي زما قوم تاسو خبرې وینن چې کم دے مونږ وایو چې مونږ سره اوهدم شته دي او مونږ سره مال او دولت هم شته دي او په مصر باندې بادشاہیم زمونږ دا درې خبرې وی ډېرې غټې پهلنې دا وی تاسو په دې خبره باندې خبر کوي چې مال او دولت مونږ سره دي دویم خبر تاسو دا کوي چې فرعون وی چې په دې ټول ملک چې کم دي وزیران زما دي حکومت زما دي او وی دریم چې کم دي وی فرعون دا خبره کوي چې ټول ملک وزیر اعظم زما
وی تاسو در پته شته چې زمون نړوان دي چې کم دی یوسف علی السلام راغلیو یوسف علی السلام راغلو دی مصر ته نو چې چای خبره ومنله الله ولا په دنیا کې عزت ورکړو په آخرت کې او چای چې خبره ونه منله نو زمونږ پلار نیکه چې کم دی د یوسف علی السلام د وجه هلاک شوی نه دي هغه خبره ونه منله زمونږ پلار نیکم چې کم دی هلاک شول نو زمونږ د پاره ګوره شاته چې کم دی مثال شته دی دا خبره وکړي چې کله فرعون ته پته ولګی چې د سره خو اوس کم دی زه جواب نشم ورکولې ما تاسو ته ویلو فرعون انتهایی او خيارو هغه چې کم دی د مجمع خرابول غوښتل نه د سره بحث او مباحثه شروع کړي وا خلک به دي چې سیب دا خو بالکل صحیح خبرې دي نو فرعون چې کم دی ډایرکټ داسې حامان ته مخ راوړلو ما تاسو ته ویل په دې کې حامان هم ناستو حامان دې داسې مخ راوړلو ما ته چې کم دی یو غټ محل جوړ کا پاغي کې بسیړې ولګي او وزه چې کم دی په دې سیړو باندې باخي جما وی پریزما کمانه بادشاہي زما ده وی دا سګوره ما چې په اسمان کې د موسی د رب څنګه دی وی چې کله موسی قتل کوما وی په کار دا چې د موسی چې کم دی د خپل د ځان د بچ کېدلو د پاله خپل رب رو غواړي نعوذ بالله من ذلک دې زبر زمونږه خبره شوی وي فرعون چې کم دی اخیری خبره چا سره وکړي حامان سره ما ته چې کوم دی یو محل جوړ کا هغه محل خو اوچت پکار دی په دې کې سیړیانې پکار دي چې زپاغي کې بروخي جب چې کله دا خبره وکړي دا سړی بیا را پاسې د هیسکیل دا هیسکیل چې تاسو لا بار بار ځکه وایم چې نوم یاد وي دا پوره صورت داغه په باره کې نازل شوی دی دې چې کوم دی را پاسې دلو پته وته لګي چې فرعون خبره نه مني نبی دې خپل قوم ته داسې خبرې کړې دي فرعون ته خبرې نه دي کړې ودا سے چل دے زما قوم وتا سړي رجیب خلکیه وی زما مشن داده چې تاسو ته د جنت لار او خیمه او تاسو مشن داده چې پخپلم تبای او مام تبا کوي رجیب خلک نه ګوره اوس د خپل د دین او د فرعون د دین چې کم د مقابله بیانې تقابل بیانې وی ګوره وی زمونږ مشن داده د موسی علی السلام مشن داده چې هغه مونږ ته کوم د جنت لار خي او د فرعون مشن او مشن داده چې هغه مونږ ته کوم لار خي د دوزخ ودا بسنګ کیږي او بیا وته دا چې چلې وی تاسو په دې دنیا باندې ډیر زیات تکبر کوي او د دنیا د وجه چې کوم تاسو د پیغمبر مخالفت کوي خبره باندې پوهیږي تاسو په سامان دي فخر کوي په دنیا باندې تاسو وایي چې نمبر 1 مال مونږ سره دی دویم فرعون دا خبره کوي چې په ټول ملک په مصر باندې بادشاہي زما ده او دریم فرعون خبره دا کوي چې په هر ملک وزیر زما ده وزارتونه ما سره دي نو د دې درې دنیا د وجه چې کوم تاسو د پیغمبر سره کوي مخالفت کوي نو تاسو لا پته شته چې دا دنیا به ختم شي او هي دار القرار یو زندگی را روانه ده چې داغي نوم ده دار القرار دا به همیشه به ګوره او بیا وته چې کوم ده د آخرت د قیامت یو نقشه بیانې تاسو د کوم ده زمان د رب پته شته ده ما چې پچا ایمان راوړی ده الله وته سیادي زما ډیر خسته رب ده او زما ډیر چې کوم ده مهربان رب ده ګوره دا یو طریقه ده اوله وته د الله تعالی قدرتونه بیان کړي اخره کې ودا چې کوم دی د الله تعالی د رحمان د رحیم صفات بیانې بما په الله باندې ایمان راوړی دی او زما دو مخکول رب دی چې په دنیا کې چا نیک عمل وکړو نو الله به وته د هغه بدله په آخرت کې په لس باندې ورکړي روپۍ یو ورکړي دا نو د دې وجه کوم دی په آخرت کې بدلی څومره ورکړي لس او زما دونه مهربان رب دی چې چا په دنیا کې یو ګناه وکړ نو په آخرت کې ول صرف داغي په قدر سزا ملوي دا څنګه دا چې په دنیا کې یو انسان دروغ یو ځل ویلي دي په آخرت کې به د لاسو دروغ سزا ملويږي دا څنګه دا پنيکه په سلسله کې رب مهربان دی او په ګناه کې چې کم دی الله تعالی د عدل نکار اخلي په یو ګناه باندې به سزا یو ملويږي دا خبره وته کړي او بیا وته فرمای ودا سي چلې وی تاسو خو اوس دا خبر نه منه نو
کله چې زنیما نو بیا به تاسو ته رايات چې یو سړی وړي رخي خبره کولې نو دله دا پته ولګي چې دا خبره ما وکړي نو فرعون به ما ژوندې نه پریږدي او دا مکمل دا خبره دی قوم ته واضحه کړي چې په الله باندې ایمان وروړلو مصر به کم دی آباد بشي تاسو به د الله د عذاب نه بچ شئ په موسی عليه السلام باندې ایمان وروړلو نو سبا کیږي دا مصر بم تباشي او دا شانته تاسو بم په عذاب کې مبتلا شي بیا به تاسو د ټول خبره را یادېږي په دا خبره چې وکړي بس فرعون چې کوم دی مجلس برخاست کړو زمونږ دا مجلس ختم شولو بدل پته لګي چې اوس به فرعون نه پریږدي او کتابونو کې راځي سرفراز خان صفدر صاحب د لیکلي دي چې دا سړی چې کوم دی بیا لاړو ځنګل ته او التزام له خیمه واچولا یا د خیمه په شکل کې هغه ټیم کې تسمو او الته عبادت شروع کړو فرعون چې کوم دی ودا فیصله وکړه چې د موسی نه پهله چې کوم دی دا حزقیل وجل پکار دی دا زما د ترز وی دی او اول مخالفت د زما وکړو قدیم ما چرته ژوندې پری خودل نو دی به کوم دی فساد بنورم جوړ کړي نو سرفراز خان صفدر صاحب لیکلي دي ودا پس چې کوم دی تقریبا زر کسانو لخر و پس راغلو زنګل ته 1000 وی چې کله راغلو نو دی په مونږ باندې ولاړلو او وی فرض مونږ باندې ولاړو نوافل کې ووم نه فرض مونږ وی چې کله و بس چې کوم دی د لخر راغلو وی الله تعالی په دې زنګل کې د ازمري د حفاظت لپاره راوستل وی په دې کې چې کوم دی د نیم نه زیات کسان چې کوم دی د ازمري مات کړ ژوندۍ چې کوم دی د فوجیان د مات کړ ست نه رو تختیدل ژوندۍ ته نه رو تختیدل وی چې کله دی راغلل فرعون او دې تاسو خو چې کوم دی خالی لاس راغللې رجل مؤمن حزقیل مسکلو وسیبي بس هغه نیول ډیر مشکل دي فرعون دې ځکه بیا فیصله وکړه دا کم فوج چې خالی لاس راغلي دی دا تاسو قتل کې مثلا باندې پوه شو نو دې ځکه چې کوم دی الله رب العزت فرمای چې هر ځکه چې کوم دی د دین د اسلام د مؤمن سړي چې کوم دی مدد بیا چا کړی دی الله تعالی د دین پس کوم دی بیا فرعون د موسی علیه السلام سره اړم شوی دی هغه چې کوم دی بیا روسته سبق دی دې ځکه پورې چې کوم دی زمونږه د رجل مؤمن هغه سبق ختم شو وقال الذي او الحق سړيتي امن ایمان راوړو یا قوم ای زما قوم اتبعون اهدکم تاسو پیروي وکي زما او زخایم تاسو ته سبیل الرشاد لار دراسته یا قوم ای زما قوم انما هذه الحیات الدنيا بشکد ژوند د دنیا متاع دا خود کم دی عارضی و فائدہ دا و ان الاخرت و بیشک آخرت هی دار القرار دا دا آرام کور دی من عامل دیزه که دا اللہ تعالی صفت و توز بیانی من عامل چاچی عمل اکڑلو سیئتا بد فلا یجزا نو بدل بنشی ورکا ولیدتا الا مثلها مگر هم دا غی برابر زما دا سی رب دی چې په نیکه باندې بنده ته لس نیکیانه ورکي او په بدای باندې بنده له هغه مطابق مثلها دغه مطابق سزا به الله انسان ته ورکي ومن عمل صالحا او چې عمل وکړلو نیک من ذکر او انثى هغه سړی یا هغه خزا وهو مؤمن او حال د دې چې هغه مؤمن وي دا یو خبره یاد ساتو نیک عمل دا د الله په نسبت باندې کله قبليږي ګوره دلته دې سړیم دا خبره کړي او هو مؤمن نیک عمل د دې د قبلېدلو لپاره درې خبرې دا ګوره اهم دي نمبر 1 چې پزړه کې ایمان وي دویم چې پاغي کې اخلاص وي اخلاص څه ویل کېږي چې خالص د الله د لپاره کوم او دریم چې کوم دی د نبی صلی الله علیه وسلم اتباع وي پکې سنت مثلا تاسو له کوم دی د موږ مثال در کوم دا یو نیک عمل دی دا به الله قبلي کې چې سړی مؤمن وي مسلمان وي کافر سړی کوم دی ورته ذره کاتم کې دا قبلي کې نه ځکه په لړ کې ایمان نشته دی اور دویم دا موږ به الله قبلي کې چې په دې کې اخلاص وي ګوره او دریم دا موږ به الله قبلي کې چې دا د پیغمبر په طریقه باندې
اوس که یو سړی را پاسي هغه وي زه د ماسوتنې مونځ 9 رکعات نه کوم او زه 12 رکعات کوم دا تبلیغي نه. دغه شان او د قرباني هم زموږ را روانه ده. د قرباني د قبلېدلو لپاره 3 شرطونه دا غوړي یاد ساتي. نمبر 1 په کیسه شي د ایمان، الله داستا حکم دی پتا می ایمان دې زکه دا قرباني کوم. اور دویم پاغي کې اخلاص، الله کدا ګډ دې ګډه ده او که حصہ می ده الله داستا د رضا لپاره کوم. او دریم دې کوم د قرباني به د چا په طریقه باندې کیږي، پیغمبر خدا په طریقه باندې وکيږي چې دا 3 خبره په یو شیز کې راغلي دا به قبليږي. استاد وګوره ان جی اوز والا چې څومره دي بار ملکونو والا ګور زموږ د فائدې لپاره څونه کارونه کوي. یو ایچ سی آر والا خو بزره کې ایمان نشته دی دا یو شی هم نه قبليږي. الانګي ګور لارې جوړي، پمپونه جوړي، کورونه خلکو ته جوړي، بزره کې څه نشته دی؟ ایمان نشته دی، آخرت کې هیڅ هم نشته دی. او دې کې چې کوم دې سړی دا خبره کړې ده او هو مؤمن او هغه مؤمن وي فاولئک يدخلون الجنه پس دخل چې داخليږي په جنت ته يرزقون رزق باور کولی شي دوی ته فيها پر جنت کې بغیر حساب به حساب. ويا قوم مالي او ازما قوم سخبر ده ادعوكم الى النجات چې زرا غواړم تاسو نجات طرف ته چې هغه جنت ته وتدعونني الى النار او تاسو را غواړئ ما دوزخ طرف ته تدعونني تاسو ما بلې لاکفر چې انکار وکړم بالله تعالی واشرك به او شریک مقرر کوم د الله تعالی سره ما ليس لي به علم هغه چې د کوم سره نشته ما سره سائل وانا ادعوكم او زبل متاسو الى العزيز الغفار طرف ته ډیر زبردست بخون کې دي. لا جرم انما استشک نشته دي چې بشک هغه سي تدعونني الیه چې تاسو ما بل هغه طرف ته ليس له دعوه في الدنيا نخو هغه بلل شي په دنیا کې ولا في الاخره او نه په اخرت کې وان مودنا الى الله او بشک داتي موږ واپس تل دي الله تعالی طرف ته وان المسرفين او بشک حد نتیریدون کې هم دي اصحاب النار هم د دوزخیان دي. فستذكرون فضرب تاسو یاد کړئ وی ارسب تاسو بیا یادوي ما اقول لكم هغه سچ زوایم تاسو ته چې کله تاسو هلاکیږئ نبي ابا تاسو له زماره خبره را یادېږي چې یاره کاش هغه سړي خبره ما منلې و. وافوض امري الى الله او زسپارم خپل معاملې الله طرف ته ان الله بصير بشک الله رب العزت ګوري بالعباد بندګانو ته. فوقاه الله پس بچ کړلو دي دا سړي الله رب العزت سیئات لشرنا ما مکروا دا هغه تدبیر چې دوی کړو د دې څه تدبیر کړو د قتل وحاق اور اگیر کر بآل فرعون فرعونیان سوء العذاب عذاب خراب. واخر دعوانا الحمد لله.